السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما د سیل تصویران ګوره جی دا هغه خلکو تصویران د سره شریکوم چې کوم خلکو له الله پاک هدایت کړی دی. مطلب یو فیلډ نه بل فیلډ راوړېدلي تبلیغي جماعت سره شامل شوي د هغې زندګي څنګه بدله شوې ده. دې کې څه تصویران دي دومره ډېر نه د ویډیو مکمل وګورئ، خپله خبرې پې هم کوو، یو اهم پیغام پکې هم در سره شریکوم. دا وګورئ جي مخکې څنګه او بعد کې څنګه شو. جي عادي هلکانو څه نومونه پکې ما راځي څه پکې نه راځي، د هغې دپاره معذرت. خو خبره کوو جي زموږ د خوږ نبي دین داسې ښکلی دین دی چې دا سادګۍ دین دی. دې له چې څوک هم راغلي دي نو که چېرته ډېر غټ سنګر وي، که ډېر غټ ډم وي، که هر څه وي، که ډېر دولت ورسره هم وي، خو چې کله دې دین ته راشي، کله دې تبلیغي جومات سره یوځای شي، نو جومات کې په فرش باندې خوب کوي. هماغه سادګۍ ژوند تېروي، کوم ژوند چې زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم تېر کړی. زموږ خوږ نبي ډېر غریبۍ کې ژوند تېر کړی او ډېر سادګۍ کې هغه ژوند تېر کړی. ډېر دونه غریبي په هغه راغلې وه چې تر ورځو ورځو به هغه نهار ګرځېدو، تر ورځو به راغله د خوراک سوونه دغه به ولوي، صحابه کرامو به ولوي، یا به له خپلې بیبیانو وي چې ته ولې الله پاک نه غواړې، تا له خو داسې کامیاب نشته، د دنیا خو الله پاک هم ستا دپاره پیدا کړې. او زموږ خوږ نبي به ولوي چې نه زه نه غواړم، زما نه مخکې چې څومره هم نبیان راغلي وو ای په سادګۍ کې ژوند تېر کړی. دې سادګۍ او دې غریبۍ کې به زه هم ژوند تېروم. دا وګورئ چې دا تصویران پکې هم ګورئ چې تبلیغ نه پسه دوی زندګي څنګه بدله شوې ده، څومره ښکلې ښکلې ګیرې پرېښلي دي او څومره زندګۍ کې دوی تبدیلي راغلې ده. تاسو له په سکرین باندې ښکاري چې مخکې څنګه او تبلیغي جومات سره چې شامل شي، بیا د الله پاک څنګه جوړ کړي، څومره حسن مخکې راشي، څومره نور مخکې راشي، د خوږ نبي سنت چې کله په مخ باندې راشي. دا وګورئ تاسو له په سکرین باندې ښکاري چې مخکې دا چې کوم مشهور ریسلر دی نوم یې ماله نه راځي، کیدای شي تاسو یې پېژنئ. دا به د تبلیغ نه پس ټوټلی چینج خشته ګیره او خشته سمپل لایف دا زموږ پاکستان سټاران دي. جنید جمشید دی، انضمام الحق دی، محمد یوسف دی او سید انوار دی. جی کرکټ سټاران دي او پکې سینګر دی چې د تبلیغ نه پس څنګه چینج شوي دي، ژوند یې څنګه چینج شوی. دا وګورئ جي دا هم زما خیال یو سینګر دی چې دا تبلیغ نه پس دا شاسوار خان د پښتو سینګر تاسو ډېر ښه پېژنئ جي چې سینګینګ نه پس کله تبلیغ له راوړو په مخ یې خشته ګیره نور خشته. مخکې وګورئ جي مخکې را چا تصویر راځي وګورئ جي مخکې څنګه او بعد کې الله پاک څنګه خشته ښکلې ځواني ورکړې ده. جي دا ټول د تبلیغ کمال دی، دا ټول د تبلیغي جومات کمال دی. او زموږ خوش قسمتي خو دا ده چې ټول تبلیغي جومات چې کوم مرکز دی ټول په پاکستان کې د دنیا ګوټ ګوټ نه خلک راځي پاکستان له تبلیغ له کامیابۍ له پاکستان له راځي. او زموږ پاکستانیان خلک څه کوي، د پیسو د دنیوي کامیابۍ دپاره بهر ملکونو راځي چې دنیا کې مونږ کامیاب شو، پیسه زیاته وګټو. او د نورو ملکونو خلک چې کوم دي د آخرت کامیابۍ دپاره پاکستان ته مخ کوي. غټ مرکز چې کوم دی په پاکستان کې راځي. دا وګورئ مخکې تاسو له سکرین باندې ښکاري ښکلي ښکلي ځوانان چې بیخي ژوند یې تبدیل شوی دی همدغه سره همدې تبلیغ سره. مخکې تاسو له په سکرین باندې ښکاري چې محمد یوسف دی ورسره نور ځوانان دي. نو د ویډیو شیر کولو مقصد دا دی چې الله پاک موږ له هم داسې توفیق راکړي، هدایت منصب شي چې الله پاک هغه خلکو کې موږ ورواچوي کوم خلک چې د الله پاک پسندیده خلک دي او کوم خلک چې د الله پاک خوښ دي. نو یو شاړ غوندې ویډیو وه خو ما ویل چې تاسو یې سره شریکه کړم، تاسو یې هم وګورئ. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ، جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. ډېره زیاته مننه. والسلام.